څوروزو داسې په سوشل میډیا باندې د احسان الله س ویډیوز ډیر زیات مخې له راځي چې په هغې کې احسان الله څه داسې قسم بیهیویر کوي چې هغه یو انټرنیشنل کرکټر سره دغه بیهیویر ښه نه ښکاري. زما احسان الله سره همدردي ده، احسان الله باندې زه خفه کېږم، په دې وجه پرې نه خفه کېږم چې احسان الله یو ښه کلاړي دی، یا په دې وجه نه خفه کېږم چې دا یو معصوم دی نه پوهېږي کمعقل دی، په دې وجه پرې نه خفه کېږم، بلکې په دې وجه خفه کېږم چې احسان الله یو داسې انټرنیشنل بدقسمته کلاړي دی چې د په فیملی کې یا د ملګرو کې یا د انټرنیشنل چې کم ملګری دي لا پښتانه ملګری داسې ملګری نشته چې دا سړی پوهه کی چې د لوی رور راته چې کم بیهیویر کې راته چې کم ویډیوز جوړي دا راستا د کور نه مسله ده، دا راستا په کور کې مسله ده، هغه ته سوشل میډیا ته مروړه او داسې قسم ویډیو جوړول د ستا انټرنیشنل کیریئر د پر ډیر زیات خطرناک دي. په دې وجه په خپکیږم چې د سوق هم درد نشته، په دې وجه په خپکیږم چې داسې سوق نشته چې دی په واګي چونکه په کار خو چې محمد حارث پوها کړي وي، زمان خان پوها کړي وي، شاهین افریدي وسره یو کلاس ایستلې وي چې ضرورت انټرنیشنل کلاړي ته سټه ټوپټو سړی خو نه چې تر ازي په سوشل میډیا داسې ویډیو جوړي کله غمګینی غانو سره ته ریاکشن کې کله پکې د خپل کور مسائل بیانې. نو د کور مسائل چې کوم وي دا د هر چا وي، کوم سړي سره کور مسائل نشته دي، یو عام سړی خپل د کور مسله سوشل میډیا ته نه وروړي. نو ګوره دا خو یو سٹار دی، دا خو یو انټرنیشنل کلاړي دی، دا داسې قسم بیهیویر چې کم دی دا د انټرنیشنل کیریئر د لپاره خطرناک ځکه دی چې په د باندې د خلکو ټرست ختمیږي، په د باندې د پی سی بی یقین ختمیږي، په د باندې د لیک ریکورډ چې څومره هم مالکان دي د هغې په یقین ختمیږي. او بیا هیڅ کله هم داسې یو بې یقینه کلاړي په ټیم کې څوک هم ځان سره نه اخلي، ځکه دا د خطرې نه کمه نه ده، ځکه دا کلاړي په فکسینګ کې هم انوالو کېدی شي چې کله یو کلاړي داسې قسم بیهیویر کوي، دا کلاړي نه شو طرف ته هم تللی شي، دا کلاړي نور هم ځان ته نقصان ورکول شي یا فیملی ته نقصان ورکول شي، یا چې کوم ټیم کې د لوبه کوي نو هغې ته هم نقصان ورکول شي. نو بیا یو ټیم هم دومره غټ ریسک نه اخلي که یو کلاړي ډېر هم ښه کلاړي وي خو چې داسې قسم حرکتونه کوي نو بیا هغه ټیم کې څوک نه اخلي. نو ځکه درله ما ووي چې احسان الله چې دا کم بیهیویر شروع کړی دا د انټرنیشنل کرکټ دپاره ډېر زیات خطرناک دی. ور زما همدردي زما د ویډیو مقصد صرف اور صرف دا دی چې احسان الله له زما دا خبرې ورسي چې وروره ته د دې کیټګرۍ سړی نه دا ته چې کم کاتې کې دا کاټې تا سره ښې نه ښکاري، ته یو انټرنیشنل کلاړي، ته یو برینډ ځان پروفیشنل کا، یا خو که چېرې دې احسان الله تعلیم نه دی کړی د علم کمی دی ورسره نو بیا دله پکار چې ځان له یو منټور وساتي، ځان له یو داسې سړی وساتي چې هغه د کې پروفیشنلیزم راولي، هغه دله وښایي چې هاو ا سټار بیهیوز، یو سټار کلاړي یا یو انټرنیشنل کلاړي د هغه بیهیویر څنګه وي. تاسو به چېرته داسې قسم ویډیوز باندې روهت شرما نه وي کتلي، نه به مو ویرات کوهلي کتلي وي. زه ویرات کوهلي او روهت شرما خو د انډیا ډېر غټ نمونه دي، یو چېرته وړوکې معمولي کلاړي به هم تاسو چېرته په داسې قسم بیهیویر نه وي کتلی. نو احسان الله سره چې داسې کم داسې قسم بیهیویر کیږي نو دا یقینا چې پروفیشنلیزم خلاف دی، یو پروفیشنل کلاړي داسې قسم بیهیویر نشي کولی. بل احسان الله د پروفیشنلیزم نه بیخي نه واقفه دی. نو ځکه زه وایم چې دله پکار دی چې دی ځان سره یو منټور وساتي، یو مشیر وساتي، یو کنسلټنټ وساتي چې هغه دی پوهوي چې داسې مه کوه، که چېرې دی داسې کوي نو د انټرنیشنل کرکټ کې به هېڅ پاتې نشي او د دې حرکتونو په وجه باندې به په ده باندې یقین هم نه کېږي او د ډېر غټو مسلو کې هم ګرفتارېدی شي. د دې وړو د دې غټو مسلو په مطلب د دې داسې قسم بیهیویر په وجه باندې د سپاټ فکسینګ کې هم ملوث کېدی شي، د فکسینګ کې هم ملوث کېدی شي. څنګه ملوث کېدی شي؟ لکه یو څو ورځې مخکې د ویډیو راغلی ما پرې ریاکشن هم کړی چې که د پیسو څخه خبره کوله نو چې کله د فکسرانو ته دا کم خلک چې فکسینګ کوي، دا کم چې جوا وي، دا جوارګر وي، دا کم چې دا مطلب کلاړیان رانیسي او په هغې باندې فکسینګ کوي نو دغه سړي له چې پته ولګي د کلاړي کمزوري پیسه ده نو بیا پیسه خو هغوی داسې تقسیموي لکه دا جوارګر پیسه یې سره خو بلا شوي دا سپاټ فکسران چې کم وي، دا چې کم سړی کلاړي په فکسینګ باندې مجبوروي نو له چې پته ولګي وروره احسان الله سره د پیسې کمې دی او د ده کمزوري پیسه ده نو بس سبا به وړلي یو بریف کیس پې ورله مخې له ایښلي او دله به لکه روان لیک کې به سلیډ کېږي او دا بریف کیس د لوس نه در کومه او سبا غورې زما به منې که زه درله ویم چې په دې ور کې به نوبال کې نوبال به کې او چې زه درله ویم په دې ور کې وایډ بال وکړه نو وایډ بال به کې او که زه درله ویم چې کیچ ډراپ که کیچ په ډراپ کې نو بیا به دې خامخا د هغه مني.
نو ځکه ویم چې د بیا سبا فکسینګ کې هم انوالو کېدی شي د داسې قسم بیهیویر په وجه باندې. نو الله دې نه کړي چې نشو طرف ته چرته خیال نشي. نو زما ویډیو زه په احسان الله باندې خفه کېږم ځکه زه داسې قسم ویډیو زه هغه حوالې سره جوړوم چې دکې لږ پروفیشنلیزم راشي، دکې لږ مطلب دغه راشي پروفیشنل کې ځان یو انټرنیشنل کھلاړي داسې قسم بیهیویر نه کوي. نو خیر دا اپډیټ سو دی حواله سره تاسو سره درې تاسو مخبل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.